حاجه موږ چې ریسپیریشن شروع کړو هیومن ریسپیریټری سیستم موږ ډیسکس کوو پای کې موږ ایر پیسیج وے سټډي لو کنډکټینګ پارټ سټډي کو ریسپیریټری پارټ سټډي کو لنګز به سټډي کو ډایافرام انټرکاسټل مسل موږ سټډي کو اوس موږ آیدا سټډي کو چې اکسیجن ګیس الویلای سیک ته الویلای تراغل هغه ته بلډ کیپنیز په هیوج سپلای کې سب هیوج اماونټ کې سپلای شوی اوس په ګیس ایکسچینج د ایر سیکس او د بلډ ویسل په منځ کې سکی د لنګز مین فنکشن دا دی چې زموږ باډي سیلز ته پری اکسیجن اویلیبل کی زموږ د بلډ نه یا د باډي سیل نه چې کوم کاربن ډای اکساید په ریسپیریشن کې پیدا شوی هغه وباسي بار ته ټیک د پکار د تاسو بایولوژیک چپټر کتلای ما ورکل اپډیټ کړل چې تاسو هغه کتلای پای کې باقاعده موږ پوره سیل ریسپیریشن ډیسکس کړل چې څنګه اکسیجن موږ استعمالي کې پسیل کې څنګه کاربن ډای اکساید پیدا کیږي اکسیجن چې موږ ته څنګه راځي کیږي بلډ ته او د بلډ نه د کاربن ډای اکساید وسته ایکسپیل اوټ کیږي ټیک دا وز سټډي کو نو انټرنل ریسپیریشن یو څه موږ سټډي کو یا مطلب هغه ګیس ایکسچینج کوم چې د لنګز او د بلډ په منځ کې کیږي زموږ سره ټریکیا بایپرکیټ شو په پیت ورټیبرا توریسیک ورټیبرا باندې پرایمري برونکای سیکنډري یا ټرشري شو بیا دا شانټرشي برونکای زموږ سره 20 to 25 ټایمز ډیویژن وکړو چې اخر ډایمیټر 1 ملي میټر مرکری ته ورسېدو نو بیا ته موږ وی چې یاره مطلب دا زموږ سره د برونکیول کوم چې د پیور سموث مسل نه جوړو بقای پات چې زموږ سره کارټیلیج نه جوړو نو دا زموږ سره ټرمینل برونکیول ا کنډکټینګ پارت دی باندې ګیس ایکسچینج د لنګز او د بلډ په منځ کې نشي کېدای ټیک ده د ټرمینل برونکول نه پس څنګه څه شو ریسپیریټری برونکول ته مطلب بنچ اف گریپ شیپ سټرکچر راټی دی بنچ اف گریپ شیپ سټرکچر د کور د ګنګوش په شان یو شکل یا مطلب د مینیچر ورجن مطلب دا وړه لنګز دی لس دولس لنګز ته وړه راټی شوی دی د مینیچر ورجن اف لنګز فروم الویولس په یو الویلای سیک کې په یو الویولر سیک کې زموږ سره 20 to 25 ټایمز 20 to 25 الویولای په کې زموږ سره ټیک ده سیمولر ته الویولس وایي Now the respiratory bronchiole opens out to infants into the cooler shape into a bunch of a grape shaped structure which is called the alveolar sac. The alveolar sac and each alveolar sac is made of 20 to 25 alveoli. They greatly increase the surface area for the gas exchange. मतलब gas के ना पर the surface area में पर सकी ढेर ज़्यादा है कि to about 70 to 80 square meter दूमरा पूरा ज़्यादा है कि ठीक तो सुमरा वाला lungs दी او زموږ سره دومره د سرفیس ایریا څه کړله زیاته کړله ګیس ایکسچینج لپاره سو دې آر ایکسټینسیولی پولډ دا څه شوي ایکسټینسیولی پولډ شوي دي او هر سیکل اسټرکچر ته موږ څه وایو الویولر سیکل د دې ممبرین هم ډېر زیات نیرو دی مطلب 0.1 مایکرومیټر ان ډایمیټر دی مطلب د ګیس ایکسچینج لپاره هایلی سویټیبل دی اوس لنګز چې دی خو مین کار دی چې مطلب زموږ باډي سیل ته اکسیجن پرې ویلیبل کړي نو دلته به بلډ ډي اکسیجنیټ بلډ به راځي د هارټ نه په کوم یو آرټري باندې په پلمونري آرټري باندې زموږ سره چې څومره آرټریز دي هغه د زړه نه د هارت نه اکسیجنیټډ بلډ وړي دا واحد آرټري دی په کار د تاسو وګورئ سرکولټري سیستم کې چې دا ډي اکسیجنیټډ بلډ راوړي داسې بلډ چې په هغې کې د کاربن ډای اکساید پارشل پرشر زیات شوي او د اکسیجن پارشل پرشر څه شوي کم شوي د پارشل پرشر کیسه خو ډېره اسانه ده لکه زموږ د هوا ټوټل پرشر څومره 760 ملي میټر مرکزي اوس په دې هوا کې د ټولو زیات ګیس ته چا دی نایټروجن 78% دویم پسې اکسیجن 21% کاربن ډای اکساید 0.04% اوس په دې 760 ملي میټر مرکزي د نایټروجن څومره کنټریبیوشن دی د نایټروجن پکې دی 593 ملي میټر مرکزي ها په دې کې اوس د اکسیجن څومره کنټریبیوشن دی 159 ملي میټر مرکزي آیا په دې 760 ملي میټر مرکزي کې د کاربن ډای اکساید کنټریبیوشن 0.04 ملي میټر مرکزي کدا پارشل پرشر د دې کاربن ډای اکساید 0.4 شو دنیا به ختمه मतलब کوم چې ګلوبل وارمنګ ته موږ کوم چې مطلب کاربن ډای اکساید اکومولیشن کیږي زموږ سره چې کوم مطلب ارت چې کوم ټمپریچر زیاتیږي نو هغه کاربن ډای اکساید د کاربن ډای اکساید 11% نور زیاتیږي مطلب دا د لیوینګ ارګانیزم لپاره اڅ کیږي انسوټیبل کیږي نو اوس په دې اټماسفیریک پرشر کې د هر یو ګیس انډیویډوال څو کنټریبیوشن دی هغه موږ د پرسنټیج نه څو ته واړو ملي میټر کې فورا موږ چې موږ 760 راځي نو داسې چې کوم بلډ را روان دی هغه 75% سچورټ دی مطلب اکسیجن پکې اوس هم شته 75% اکسیجن پکې شته خو ریلیټیولی کم شوی دی ریلیټیولی څه شوی دی کم شوی دی څوک زیات شوی دی کاربن ډای اکساید 45 ملي میټر مرکزي دی او اکسیجن 40 ملي میټر مرکزي کته ته چاوي باډي ټیشوز کې د اکسیجن څو پرشل په باډي ټیشوز کې هم دی د سیل نه چې کوم مطلب کاربن ډای اکساید راوځي دا د پرسنټیج دی په باډي ټیشوز کې ټیک د باډي ټیشوز مخته وای په هغه کې د اکسیجن دا پرسنټیج په کاربن ډای اکساید دا چې کوم ډي اکسیجن لنګز ته راشي د اکسیجن دا د کاربن ډای اکساید دا او چې د لنګز کله اکسیجنیشن ولکې اکسیجن او ته اډ کې کاربن ډای اکساید ته واخلي نو بیا زموږ سره بلډ 98% یا 100% سچورېټ کړي هو 98% سچورېټ شي نو د اکسیجن پرشر د 40 نه څو ته 95 ته
د 40 نه 95 ته لاړ یا تقریبا 97 ته یا 100 ته 100 ټیم موږ حساب د سمپل کیلکولیشن لپاره موږ حساب 100 نو زموږ سره پاسه د اکسیجن د 40 نه 100 یا 95 ملي میټر مرکری ته او د کاربن ډای اکساید کم شو 45 نه څو ته راغی 40 ملي میټر مرکری ته نو زموږ سره اکسیجنیټ بلډ کې تاسو ته پکار د اکسیجن پاسه پرسنټ یې د کاربن ډای اکساید د تم یې ٹھیک ده زموږ سره ډي اکسیجنیټ بلډ 75% اکسیجن سچوریټي او مطلب زموږ سره چې کوم دي اکسیجنیټ بلډ ادم سره 98% اکسیجن سي سچوریټي خاص موږ چې کوم هوا راکاږو ټیک ته پای کې د اکسیجن پرسنټیج سره 159 په انسپایریشن کې چې کوم راکاږو کاربن ډای اکساید پرسنټیج سره 0.04 کوم پرسنټیج کوم د 21% د 0.04% و چې کوم هوا موږ تراغله هوا به کله راځي موږ هوا به الله راځي چې کله ست ګیشس ګریډینټ ډیولپ شي موږ سره پوتنشل ګریډینټ ډیولپ شي مطلب موږ به داسې اکټیویټیز وکړو ډایفرام به ښکته شي انټرکاسټل مسل به کانټریکټ شي لومین مطلب دا کم چست کیوټي په والیوم په زیات شي پرشر به ډراپ شي پرشر به موږ په تیر کلاس کې ویل په کار تاسو کوترای پرشر د 760 نه 100 راغلی 758 ته یا 757 ته نیگیټیو پرشر ډیولپ شي نو موږ نیگیټیو بریثینګ کوو نیگیټیو بریثینګ پرشر پرسس 758 ته راغلی کم شي نو 758 ته راغلی نو د پاسه پرشر د اکسیجن چې کوم کنټریبیوشن هم کم شوی کاربن ډای اکساید هم کم شوی نو پاسه پرشر ته کې په ایر سیک کې په الویولر سیک کې انټرا پلمونری پرشر کې د اکسیجن پاسه پرشر څو ته راغلی 105 د کاربن ډای اکساید څو ته راغلی 40 ده او بهر د اکسیجن څو 159 ټیک ده نو زموږ سره اکسیجن د 159 نه څو ته راغلی 105 ته ډیفیوز شو ٹھیک ده زموږ سره د دومره ته راغلی مطلب د های پارشل پرشر نه څو ته راغلی لوور پارشل پرشر بیا د اکسیجن زموږ سره د ایر سیک نه د لنګز زموږ سره ډیفیوز کیږي بلډ ته نو دا زموږ سره انورمس نمبر اف نیټورک او بلډ کیپلری راغلی پلمونری ارټری بیا پلمونری ارټری ورز بیا هغه پلمونری کیپلری زموږ سره کیپلری جوړ شي یو کیپلری بلډ دی کوم چې زموږ سره د الفټورا الویلای سیک نه څه شوی دي سراوند شوی دی زموږ سره مطلب سراوند کړل نو زموږ سره په دې کې د اکسیجن پارشل پرشر سره 40 دلته 40 دی او بار سره 105 نو زموږ سره اکسیجن د الویولر سیک نه اکسیجن سره ډیفیوز کیږي اکسیجن به ډیفیوز کیږي د الویولر سیک نه بلډ اکسیجن به ډیفیوز کیږي د الویولر سیک نه بلډ اکسیجن به الویولر سیک نه د لومین نه بلډ اکسیجن بلډ ته ډیفیوز کیږي ولې بیکاز اف لو پرشر along the potential gradient مطلب د ډیفیوز کیږي toward the blood او په بلډ کې څوک پروت دی دلته کې آر بی سی او په آر بی سی کې څه دي هیموګلوبین چې د هغه د لپاره میګنیټ دی اته اکسیجن نه کوي هاوس کاربن ډای اکساید خو باندې د په اپوزیټ ډایرکشن کې ډیفیوز کیږي ولې د کاربن ډای اکساید دلته 45 دی په بلډ کې څو دی 45 په بلډ کې 45 را روان په ایر سیک کې څو دی 40 نو کاربن ډای اکساید به ډیفیوز کیږي په اپوزیټ ډایرکشن کې کاربن ډای اکساید به اوټ اف د بلډ انټو د ایر سیک کاربن ډای اکساید اوټ اف د بلډ انټو د ایر سیک carbon dioxide out of the blood into the air sac या alveoli carbon dioxide out of the blood into air sac نو د carbon dioxide partial pressure او کلار د blood نه شي کم شي نو carbon dioxide د 45 نه څو ته لړ 40 ته او اکسیجن partial pressure خصم شو زیات شو د 40 نه څو ته لړ 95 ته نو زموږ سره blood د 75 نه څو ته سچوریټ شو 98 یا 100% زموږ سره څو شو سچوریشن شو نو at the cellular it is basically a micro level دا زموږ سره micro level when exchange of gases takes place exchange of gases was between the alveolar sac and the blood of the alveolar sac means the lungs alveolar sac means now the deoxygenated blood being supplied to the lungs deoxygenated blood supply it carries high concentration of oxygen and high concentration of carbon dioxide and low concentration of oxygen carbon dioxide concentration ज़्यादा oxygen कम while in opposite hand मतलब on the opposite side मतलब lungs की the partial pressure of oxygen is greater as compared to the partial pressure of carbon dioxide. So, as the blood passes along the capillaries, the blood capillaries के पास की the oxygen diffuses from the alveolar sac into the bloodstream, while the carbon dioxide diffuses from the bloodstream into the alveolar sac. In this way, gas exchange takes place between the lungs and the blood in opposite direction. Opposite direction की the oxygen और carbon dioxide بیا چې کوم هوا موږ ریلیز کوو نو پای کې 100% اکسیجن دی 16% موږ څو انهیل کړو 21 څو پاتې شو 16% موږ څو کاربن ډای اکساید مطلب چې کله انهیل کوو 1.04% چې کله ایکسپل کوو څو دی 4% نو د اکسیجن 100% راغلی 159 نه دی څو ته راغلی 116 کاربن ډای اکساید 0.04 نه څو ته راغلی 32 نو مطلب دا شو موږ چې کوم هوا ریلیز کوو په دې کې اکسیجن شته بالکل شته پکې اوس پکې نو 16% اکسیجن پکې نو که یو سړی مطلب ستري ټاینس اف چست وشي یا برتلسنس وته کېږي مطلب سای بندېږي په هغه ټیم کې ته موږ د خپل ایکسپایرډ ایر وته موږ څه کولی شو دننه کولی شو
ولې چې اوس هم په دې کې د اکسیجن کنسنټریشن سره زیات دی، اوس هم دا سره اکسیجنیټډ ده، نو مطلب د دې کې اوس هم خپوره اماونټ کې سره اکسیجن دی. نو ګیس ایکسچینج دا موږ سټډي کوو په الویولر مطلب په الویولر لیول باندې. دا اوس مثلا یو سنگل الویولر سټرکچر دی، نو زه د یو سنگل الویولر سټرکچر وباسم، یو سنگل الویولر سټرکچر زموږ سره سنگل الویولر چې د دوه قسمه سینه جوړ، یو ټایپ فاست نیماټوسایټ، یو ټایپ سیکنډ نیماټوسایټس. دا زموږ سره د یو سکوامس اپیثیلیم لیر دی، پلیټنټ اپیثیلیم لیر دی. نو ټایپ فاست نیماټوسایټس دي، مطلب نیمه مینز لنګ او سایټس مینز سیل، نیماټوسایټ مطلب د لنګ سیل دي. ایو دا زموږ سره ټایپ فاست الویولر سیل دي او دا زموږ سره ټایپ سیکنډ الویولر سیل دي. دا ما چې کوم وخت کلی په دې گرین کلر باندې دا زموږ سره ټایپ سیکنډ دي، دا زموږ سره ټایپ سیکنډ نیماټوسایټ یا ټایپ سیکنډ الویولر سیل دي، زموږ سره الویولر سیلز دي. اوس 95% چې کوم ایریا د الویولر سیل کې دا زموږ سره ټایپ فاست الویولر سیل جوړه کړل، چې جوړه کړل ټایپ فاست الویولر سیل. دا زموږ سره سټرکچرل سیلز دي چې لپاره الویولر وال د لپاره الویولر وال چې 95% چا جوړ کړل، 95% دا زموږ سره ټایپ فاست جوړ کړل. ټایپ سیکنډ چې دا به ډېر زیات کم دي. ټایپ فاست سیل چې دا زموږ سره پلیټنټ سکوامس اپیثیلیم دی. ټایپ سیکنډ چې دی په دې کې تاسو د لیټر وړه وړه پروجیکشنز ان دې پروجیکشنز ته موږ څه وایو، دې ته موږ وایو مایکروویلای. مایکروویلای کوم چې د سرفیس ایریا هایلی څه کړل، انکریز کړل. دا به څه دی، لومینم الویلای. موږ ویل چې په الویلای کې دا کولیپس کیږي، نو اپ ریسپیریټری ټیک کنډکټینګ پارت شو هغه نه کولیپس کیدو، ولې ځکه تل کانټیلیو جو. نو د ریسپیریټری برانکیول او د الویلای څخه کده دا مطلب کانټریکټ شي، چې کانټریکټ شي نو دا بیا څنګه کولاویږي. نو موږ وی دې کې سرپیکټنټ دی، لیسیتین چې کوم یو دی فاسفولیپیډ چې موږ پروتین پارت په پروتین په کې فاسفولیپیډ هغه زموږ سره د دې فلویډ هغه سبسټنشن کوي. نو موږ وی چې دا کوم ریسپیریشن کې ګیس ایکسچینج کېږي هغه سرفیس په دمو ډېر زیات غوړي، کوم سینده خلاص کراول ډېر زیات غوړي، موږ مطلب مه پلاس کراول ډېر زیات غوړي. نو مطلب زموږ سره سرفیس ایریا ریسپیریټری ممبرین چې دا ډېر زیات سي زموږ سره ډېر زیات مویسټ هیومید وي. نو زموږ سره چې دا کوم ټایپ سیکنډ سیلز دي دا زموږ سره یو فلویډ خارجي، دا ټایپ سیکنډ سیل زموږ سره یو فلویډ خارجي، آی ته موږ وایو الویولر فلویډ. دا الویولر فلویډ لګي او زموږ سره د دې انر ممبرین مطلب انر سایډ اف د الویلای زموږ سره څه ساتي، غوړ ساتي. نو د الویولر فلویډ چې دا زموږ سره څو خارجي، دا زموږ سره ټایپ سیکنډ سیل. چې موږ څه دایات ساتو چې زموږ سره الویولر فلویډ چې زموږ سره څو خارجي، دا زموږ سره ټایپ سیکنډ سیل. الویولای به زموږ سره غوړي، ولې چې په دې باندې ریسپیریشن کیږي، ګیس ایکسچینج کیږي. نو ګیس ایکسچینج تر هغه وخت پورې نه کیږي چې کوم اکسیجن ناغلې، کوم کاربن ډای اکساید وځي او اکسیجن ناغلې، دا اکسیجن به اول په دې الویولر فلویډ کې ډیزالو کیږي. لکه ستاسو زموږ سره ارت وام دی، مطلب د ځمکې چې یې بارون نه پس راوځي د هغې هغه په هغې په سکین باندې هغه مطلب ګیس ایکسچینج ریسپیریشن کوي. نو که هغه موږ راولو هغه هم ډېر زیات غوړي. نو د الویولر فلویډ چې دی د زموږ سره هیومیډیټي مایټنس لوبریکیشن دی پیدا کوي. نو په دې کې به اکسیجن ډیزالو کیږي، هله به مطلب هله به بلډ کیپیلري پاس کیږي. نو زموږ سره چې دا کوم الویولر فلویډ دی دا چا سیکریټ کړل، دا زموږ سره ټایپ سیکنډ نیماټوسایټس یا ټایپ سیکنډ الویولر سیلز، الویولر فلویډ. دغه شان دا الویولر فلویډ چې کله سیکریټ شو نو د خو لوبریکیشن زیات کو، د سره سټیکنس هم زیات شو. مطلب بیا هو دا الویلای خو به کنټریکشن ایکسیشن کوي، او هم زور غواړي. مطلب دا اکسیجن چې کله دی راغی دا ایکسپاند کیږي نو هم زور غواړي. او که کنټریکشن مطلب سپوز دا دواړه یو بل دې جو راشي یو بل پر ونخلي دا به څوک جدا کوي، اخو لنګز کولیپس شو. او لنګز چې کله کولیپس شي الویلای کولیپس شي دې ته موږ سره وایو اټیلیکټیسس. اټیلیکټیسس که زموږ سره وشو کولیپس اف د لنګز زموږ سره وشو یا کولیپس اف الویلای زموږ سره وشو، نو بس دا خو لنګ خراب شو، یو ګیس ایکسچینج نه کیږي، ختم شو خبره. نو چیرې دا کولیپس نشي دلته کې اټیلیکټیسس ونشي، د هغې دپاره به دا ټایپ سیکنډ الویولر سیل چې دی یو بل سبسټانس خارجي سرپیکټنټ. نو سرپیکټنټ خو به یو مطلب سرفیس ټینشن کم کړي، چې سرفیس ټینشن کم کړي نو مطلب لکه سپوز تاسو لیدلي مطلب غټ طالبونه چې داسې مطلب کړک ولاړ دي نو په هغې باندې میږي هم ګرځي راګرځي، ماش پې ګرځي راګرځي، مطلب خپې پکې نه دا کېږي. دا کلک سرفیس ټینشن دی. که ته پکې لږ ډېر صابون واچې سر په واچې سرفیس ټینشن یې کم شي مطلب بیا پکې یو شی ډوبېږي. نو سرفیس ټینشن چې دی یو خو مطلب دا سرفیس ټینشن دا کار کوي چې ایکسپینشن کنټرکشن مدد ورکوي، بل دا چې مطلب کولیپس کېدو ته نه پرېږدي. نو سرفیکټنټ دی به څه ریلیز کوي، سرفیکټنټ به ریلیز کوي. نو سرفیکټنټ چې کله دی ریلیز کړي نو هغه په الویولر فلویډ کې میکس شي، نو د دې هغه سرفیس ټینشن به څه کړي، کم کړي. سرفیس ټینشن کم کړي نو خیر که د دې نه دا کنټرکشن کوي او د دې نه هوا وځي نو که دا د یو بل پورې جوخ هم شي نو دا د یو بل پورې سټیک کېدی نه شي.
نو سټیک کېدو ته د الویولر سیلز د الویولای سټیک کېدو ته څوک نه پرېږدي، کولیپس کېدو ته څوک نه پرېږدي، دا یو تر سرفیکټنټ نه پرېږدي. او خاص چې کوم سرفیکټنټ دی زموږ په دې لنګس کې هغه کوم دی لیسیتین، کوم چې یو فاسفولیپیډ دی او په لږ اماونټ کې 10% ورسره څه دي پروټین. نو لیسیتین زموږ سره یو نیچرل سرفیکټنټ. دغه شان په دې الویولای کې خاص قسمه سیلز ګرځي، آی ته موږ وایو مایکروفیجز. مایکروفیجز دا ټایپ اف الویول ټایپ اف وایټ بلډ سیل دي. لکه مایکروفیجز به کله جوړیږي، نو تاسو په ایمیونټي چپټر کې ویلي چې کله زموږ سره په بلډ سټریم کې یو خاص قسمه لیمفوسایټ دی، مانوسایټ وته وي. هغه مانوسایټ چې کله د بلډ نه بلډ باډي ټیشو سره راشي بیا ورته موږ مایکروفیج وایو. سمپل خبره چې کله زموږ سره مانوسایټ دی او د بلډ نه څه راووتو باډي ټیشو ته، نو بیا ورته موږ څه وایو مایکروفیج. مایکروفیج دا زموږ سره یو ټرینډ پیګوسایټیک سیل دی، مطلب پیګوسایټوسس کوي، یو شی مطلب انګلب کوي، د هغې بریک ډاون کوي، ډایجیشن کوي او مطلب ختموي. بیا د هر ارګن خپل مایکروفیج دی. لکه په لنګز مایکروفیج ته، دا د لنګز مایکروفیج دی ته موږ کلیرا سیل وایو. په برین کې خپل مایکروفیج دی مایکروګلیل سیل ورته وایو. د بون خپل مایکروفیج دی اسټوکلاست سیل ورته وایو. په لیور کې خپل مایکروفیج دی کپر سیل ورته وایو. نو د هر ارګن خپل مایکروفیج دی، کوم چې هغې کې ډیبریز دی ختموي، بریک ډاون کوي، هر څه کوي، مطلب د بیکټیریا انګلب کوي، وایرس انګلب کوي، مطلب چې کوم ډیبریز راشي مطلب هغه زموږ سره څه کوي، ډست پارټیکل اټول انګلب کوي. نو د هر ارګن خپل سپیشلایز مایکروفیج دی. د دې چې کوم مایکروفیج دی کلیرا سیلز به ورته موږ وایو. نو دا مایکروفیج هم په دې الویلای لومن کې ګرځي، که بیکټیریا څه راځي هغه څه کوي ډایجسټ کوي. ها اوس سموکي پارټیکل نشي ډایجسټ کولی، لکه سیګریټ کې هم سموکي پارټیکل دي، کارسینوجنز دي، کوم مطلب کارسینوجنک الیمنټس دي یا کاربن ډای اکساید، دا بیا نشي. نو دا چې کله کارسینوجن راشي یا مطلب دا سموک پارټیکل سیګریټ سموک پارټیکل راشي، ټوبیکو راشي دغه پارټیکل، نو هغه بیا د دې د لایسوزایم انزایم سیستم چې دا خراب کړي، هغه لایسوزایم انزایم بیا ریلیز شي، نو هغه بیا د الویلای اخري ختموي. ټیک ده. و دا ټایپس سیل چې دی دا که یو پرې ډیمیج شو دا بیا نشي، دا بیا نه ریجنریټ کېږي. دا ټایپ سیکنډ سیل چې دی دا بیا دوباره ریجنریټ کېدای شي. نو دا یو قسم سټیم سیل دی، مطلب دا داسې ریجنریشن کوي چې یو په خپل هم ځان پیدا کوي، او د دې نه علاوه د ټایپس سیل چې ډیمیج شي دا هم څه کولی شي پیدا کولی شي. نو ټایپس سیل که ډیمیج شو سرفیس ایریا کمه شوه، او دا چې کله مطلب زموږ سره دا لومن کله ډسټرای شي یا الویولا خرابېږي، مطلب زموږ سره نمونیا کریټ کېږي یا نمونیا ډیزیز کاز کېږي. دا شان امپایسیم هم کاز کېږي، کله چې دا وال زموږ ختم شي. وال کله ختمېږي؟ کله چې د مایکروفیج انزایم ریلیز شي. نو زموږ سره ټایپ سیکنډ دی، خاص قسمه سټیم سیل دی، په دې کې ډیویژن کیپیبلیټي شته او په دې بل کې نشته. ها جي اوس موږ راځو، دا زموږ سره یو الویولای ده. په دې الویولای دا زموږ سره بلډ کیپي ده، ډي اکسیجنیټ بلډ راغلی، اکسیجنیټ شو 75% سپیریټ او 98% ویلیټ شو. دلته کاربن ډای اکساید سره 45 او دلته زموږ سره 40 شو، دلته اکسیجن سره 40 او دلته زموږ سره 100 شو. ټیک ده. اوس زه سټډي کوم چې یاره مطلب دا ریسپایریټري ممبرین نه دی، دا چا نه جوړ. نو دا ریسپایریټري ممبرین کوم سټډي کوو، ریسپایریټري ممبرین زموږ سره جوړ د چا نه دی، دا موږ سټډي کوو. ټیک ده. نو دا ریسپایریټري ممبرین موږ سټډي کوو. نو دا موږ یاد ساتو چې ریسپایریټري ممبرین زموږ سره ټرای لیمنر دی. په دې طرف زموږ سره سپوز اکسیجن راځي، کاربن ډای اکساید زموږ سره وځي. ټیک ده. یا ایر راځي او فرش ایر راځي، او چې کوم مطلب یوزډ ایر دی هغه بهر ته څه کېږي وځي. دا زموږ سره څه دی بلډ کیپیلري، بلډ ورته سپلای شوی دی. ټیک ده. اوس موږ وایو چې یاره مطلب دا ریسپایریټري ممبرین باندې څنګه ډیفیوژن کېږي. نو ریسپایریټري ممبرین چې زموږ سره دا ټرایلیمنر دی. ټرایلیمنر مطلب یو خو زموږ سره څه دی، لیر اف سکوامس اپیتیلیوم یا الویولر ممبرین دی. الویولر ممبرین یو شو الویولر ممبرین. اوس به تاسو یاد ساتلی چې ګوره کوم ځای اپیتیلیل سیل دی، اپیتیلیل سیل چې د دې سره خوا په خوا یو بله کنیکټیوټي شي هغې ته موږ څه وایو بیسمنټ ممبرین. هغې ته موږ بیسمنټ ممبرین. لکه څنګه چې زموږ سره بون سیل دی، اسټیوبلاست او په هغه په یو میټرکس کې پراته دي که نه، نو دغه شان د اپیتیلیل سیل دی، د دې لپاره چې کوم میټرکس ته موږ ورته بیسمنټ ممبرین وایو. نو د دې نه خوا وشه بهر ته څه دی بیسمنټ ممبرین، د دې نه سیدې خوا بهر ته څه دی بیسمنټ ممبرین. زموږ سره چې دا کوم سیلز دي، دا الویولر سیلز دي، دا په څه باندې پراته دي؟ بیسمنټ ممبرین باندې پراته دي. نو دا زموږ سره دی بیسمنټ ممبرین. دا زموږ سره دی بیسمنټ ممبرین. بیسمنټ ممبرین اف د چا؟ اف د الویولر سیلز. دا بیسمنټ ممبرین دی د الویولر سیلز. بیسمنټ ممبرین اف الویولر سیلز. بیا په دې پسې یو بل بیسمنټ ممبرین دی د چا؟ د دې بلډ کیپیلري. بلډ کیپیلري هم سنگل سیل تل ته کوم. د بلډ کیپیلري چې کوم اپیتیلیوم دی هغه ته موږ انډوتیلیل سیلز وایو. نو په دې پسې بیا ورپسې یو بل بیسمنټ ممبرین دی. هغه بیسمنټ ممبرین ته موږ څه وایو؟ بیسمنټ ممبرین اف د بلډ کیپیلري. بیا پسې څه ده؟ بلډ کیپیلري پسې ده. بلډ کیپیلري هغه اپیتیلیل سیلز دی، د بلډ کیپیلري اپیتیلیل سیل. ټیک ده. او دا بلډ کیپیلري ده. نو زموږ سره چې دا کوم ریسپایریټري ممبرین دی دا له څو شیانو نه جوړ شو. یو شی پکې زموږ سره شو الویولر فلویډ. څه شو؟ الویولر فلویډ. دویم پکې زموږ سره شو څه شو؟
الویولر سیلز. دریم پکې څه شو؟ بیسمنٹ ممبرین اف د الویولر سیل. څلورم پکې څه شو؟ بیسمنٹ ممبرین اف د بلډ کیپیلری. پنځم پکې څه شو؟ وال اف د بلډ کیپیلری. وال اف د بلډ کیپیلری سنگل سیل تک ته د قشن د سکوامس اپیتیلیوم پشان الته کې سکوامس اپیتیلیوم د سیگمنٹ انډوتیلیل سیلز وای. خو دا بیسمنٹ ممبرین اف د انډوتیلیل سیل او دا بیسمنٹ ممبرین اف د الویولر سیلز د دوه په شریک موږ یو بیسمنٹ ممبرین وای. نو چې دا یو بیسمنٹ ممبرین کې او یو مطلب الویولر سیلز کې او یو انډوتیلیل سیل، نو دا څو لیار شو؟ درې. یو د الویولر سیل الویولر فلویډ ټیکټ کالنسر. نو زموږ سره ځینې بوکس یې ټرایلم نه حساب دي، ټرایلم نه قصه تا کوم. نو بیسمنٹ ممبرین د دوه په یو واخلي، یو زموږ سره انډوتیلیل سیل لر واخلي، بل الویولر سیل دا یو لر واخلي، نو درې شو. نو دا زموږ سره ریسپیریټری ممبرین. نو ریسپیریټری ممبرین کې زموږ سره یو الویولر ممبرین راغی، یو بیسمنٹ ممبرین اف الویولر سیلز، یو زموږ سره الویولر سیلز راغی، ممبرین اف الویولر سیلز. زموږ سره ممبرین اف الویولر سیلز راغی، بل زموږ سره بیسمنٹ ممبرین اف الویولر سیلز راغی. بیا پکې ورپسې یو خو د دې بیسمنٹ ممبرین دی، خو هم دغه شانتي د انډوتیلیل سیلز هم په خپل بیسمنٹ ممبرین دی. اپیتیلیوم سیل چې کوم ځای می د دې نه بلاندې سي بیسمنٹ ممبرین، یو د انډوتیلیل سیل بیسمنٹ ممبرین دی. ٹھیک ده، د انډوتیلیل سیل په دې گرین کلر باندې دی بیسمنٹ ممبرین. دغه شان د بلیک کلر چې دا زموږ سره سړي دا زموږ سره الویولر سیلز دی، دا غي ممبرین دی او ورپسې بیسمنٹ ممبرین اف د الویولر سیل. نو زموږ سره اول الویولر سیلز دی، الویولر سیل یا بیسمنٹ ممبرین اف الویولر سیل. بیا دلته کې یو سپیس پکې سپوز زموږ سره راځي، یو سپیس په پکې زموږ سره راځي، هغه ته موږ وایو انټرسټیشل سپیس. ټیک ده، او بیا به زموږ سره بیسمنٹ ممبرین اف د انډوتیلیل سیل، به انډوتیلیل سیل زموږ سره دلته ولیکو بیسمنٹ ممبرین اف انډوتیلیل سیل یا بیسمنٹ ممبرین اف د کیپیلری سیل. بیا به زموږ سره کیپیلری سیل، ممبرین اف د کیپیلری سیل، ممبرین اف کیپیلری سیل. نو دا زموږ سره څه جوړي؟ دا بیسمنٹ موږ په یو باندې واخلو او یو ډالر شو، یو ډالر شو. زموږ سره دا ریسپیریټری ممبرین، ریسپیریټری ممبرین دا کمپوزیشن موږ یاد ساتو. دغه شان موږ وایو چې په دې باندې دننه سیټ څه دی، په دې باندې دننه سیټ زموږ سره الویولر فلویډ. څومره چې دا ممبرین نری نو دومره به ریټ اف ډیفیوژن زموږ سره صحیح زیات. نو دا ممبرین دومره نری دی چې مطلب د دې نه په اسانه سره اکسیجن څه کېدای شي، پاس کېدای شي، او ریډ بلډ سیل چې دی هغه کې چې کوم هیموګلوبین دی هغه ځان ته څه کوي، راکوي او اټیچ کوي، اکسي هیموګلوبین جوړوي. ټیک ده. ها دغه شان د دې نه علاوه دا چې کله کانټراکټ اینڈ ریلیکسیشن کې داګه د لپاره الاسټیسټي پکار ده. نو دا الاسټیسټي په د بیسمنٹ ممبرین کې خاص قسم نور پروتین دی، په د بیسمنٹ ممبرین کې د موږ خاص قسم نور پروتین دی چې هغه د الاسټیسټي پیدا کوي. لکه الاسټیسټي څه پیدا کوي؟ الاسټین. دا په موږ سره الاسټین فایبرز دي، خاص قسم پروتینیشس فایبر دی کوم سپورټ اپر الاسټي. دغه شان دین علاوه بل پکې دی کولیجین فایبرز پکې دی وړاندې. نو دا تاسو په بوک کې وګورئ، کولیجین فایبرز پکې دی په دې بیسمنٹ ممبرین کې، الاسټین فایبرز پکې دي چې هغه د رسو کوي سپورټ ورکوي. هاوس یو سړی وایي سر چې ته نایټروجن ګیس وایي، دا نایټروجن ګیس خبره ورکړه. نایټروجن ګیس په څنګه ډیفیوز کیږي؟ نو زه به وته نایټروجن ګیس چې دلته کې 100 پرشر دی، ټیک ده، په الویولر سیک کې او په دې بلډ کې په دوه سیټ کې زموږ سره نایټروجن مطلب پرسنټیج څه دی؟ یو شان. د نایټروجن پرشر په بلډ کې په الویولر سیک کې څه یو شان، مطلب دلته کې دوه یو شان دي، بل د نایټروجن سالوبیلیټي ډیره زیاته کمه ده. ټیک ده، نایټروجن ډیفیوژن ریټ ډیر زیات کم دی، دوه سیټونو پرشر یو شان دي. خو په بلډ کې نایټروجن خو باډي سیل ته نه ډیفیوز کیږي، په بلډ کې ځاله د یوریا په فارم کې، مطلب امینو اسید دی نایټروجن پکې شته، نو په بلډ کې خو سیل ته نه ډیفیوز کیږي. نو په ایر سیک کې او په بلډ کې یو شان دي، نو د دې ډیفیوژن زموږ سره نشي کېږي. نو دا زموږ سره وو الویولای. ٹھیک ده، دا هر یو الویولای چې دراغونه چې موږ الویولر سیک جوړ کی، یا موږ سنگل الویولای سټرکچر سټډي کوو. موږ په سنگل الویولای کې دوه قسمه اپیتیلیل سیل زموږ سره د فلیټ اپیتیلیل سیل ټایپ فرست او دا کوم مطلب پروجیکټډ اپیتیلیل سیل زموږ سره ټایپ سیکنډ نیماټوسایټ او په دې کې دا کوم پروجیکشن موږ ته وی دا زموږ سره مایکروویلای سرفیس ایریا انکریز کړل، مطلب د سیکریشن کوي، اول غوړ سیکریشن کوي، الویولر فلویډ سیکریټ کوي، ازم سره هیومیډیټي مطلب پیدا کوي، موئسچر پیدا کوي، لوبریکیشن کوي، اکسیجن پکې هر شي نو ال ډیفیوز کیږي. ټیک ده، او دغه شان کې میکروپیجز دي کوم چې مطلب ډیډ مطلب بیکټیریا وایرسز هغه انکرت کوي، دا ډیسټرکشن کوي. ټیک ده، سترونګ پیګوسایټک سیلز دي، په شابه دي بیسمنٹ ممبرین دی، پای کې کولیجن الاسټین فایبر دي چې هغه د مطلب په کانټاکټ لیکشن کې سپورټ ورکوي. بل دا چې الویولر چې کوم فلویډ دی دا سرفیکټنټ ریلیز کوي، سرفیکټنټ دا چې دا کولیپس کېدو ته نه پریږدي،
ټیک ده او که مطلب زموږ سره دا میکروپیج د دې ختم شي دلته بیا مطلب زموږ سره بیکټیریا گروث کوي او مطلب زموږ سره الویولر ریسایکل کې موږ ته نمونیا وایو ټیک ده دا شان الویولر ممبرین موږ دا ټرایلینګ نه په دې کې زموږ سره الویولر ممبرین یو په زموږ سره انډوتیل ممبرین اف د بلډ کیپیلری دی یو په زموږ سره بیسمنت ممبرین ټیک ده دا به موږ وګورو بس تاسو لږ ډېر سټډي به وکړئ چې پراپرټیز اف ریسپیریټري ممبرین د دې ریسپیریټري ممبرین پراپرټیز به صحیح په کم ممبرین به ریسپیریشن کیږي نو یو پراپرټي خو دا چې دا به هیومیډ دا به لوبریکیټ د دې سرفیس ایریا به زیاته په دې کې مطلب فلویډ اکومولیشن وي چې نه اکسیجن پکې ډیولپ کېدی شي نو د ریسپیریټري ممبرین سره څه خصوصیات به تاسو وګورئ دا زموږ سره الویولر ګیسز چې